کوزدیر چکدره فشنګ هټ کې تابع شوی پرانیستي عدالت ته د وینا په وخت د کوزدیر ایډیشنل ډیپټي کمشنر عبدالولي خان ویلي دي چې د پرانیستي عدالتونو تابعګانو غرض د اولس مسلې د هغې په درشل حل کول دي. په دې سلسله کې د ادینزي اولس ته پیښو مسلو د حل دپاره چکدره فشنګ هټ کې د پرانیستي عدالت تابع شوی وه چې پکې د کوزدیر ډیپټي کمشنر په نمایندګۍ ایډیشنل ډیپټي کمشنر عبدالولي خان، اسسټنټ کمشنر چکدره صادق احمد خان میمن، تحصیل ادینزی چیرمن پیروشاه خان، تحصیل میونسپل آفیسر ادینزی طارق ایوب، डी एस पी فاروق جان په شمول صحت، محکمه تعمیرات، صنعت، معدنیات، وابډا او نور محکمو مقامی مشرانو یا نمائندگانو سره ادینزی ګڼ شمېر ولس شرکت کړی. پرانیستي عدالت کې د ادینزي ولس ته پیښو مسلو باندې بحث کولو په وخت او نورو زه اډیسي دا ریکوست کوم او څو څو زموږ دا میټینګونه وشو چې د بایپاس دا کم پیمنټ دی دا د کسانو ته وکړي. دا کسان ډېر تنګ شوي دي او دوسرې ظلم روان دی. دا پیمنټ دا چې کوم دی دا وشي. سفرونه چې کوم روډ جوړ شوی دی د بایپاس ته کوم لینک کولو هغې باندې هلته پایپونه اچولی شوي، کازوې جوړه شوې ده. هغه یو لوی خوړ دی او تا پکې شپږ اته پایپونه واچول. مطلب دا دی چې ډیزاسټر تا په خپله باندې کال کو چې خلکو ته وایي چې دلته زه یو په خپله باندې سانحه جوړه کړم او بیا به راځو ټول خلک به جاړو چې یاره دا سانحه اوس به څنګه دې نه بعد دغه کوو. دا پایپونه د فوري طور لر کړی شي، دغلته د پول واچولی شي. د پول قابل دی، د کلوټ هم نه دی، د پول قابل ځای دی، هلته د پول واچولی شي. چې خلک راځي د پېښور نه، د اسلام آباد نه، چې په موټر وی کوزیږي نو د فلاینګ کوچ او په کوسټر کې چې کم غریب سړی ناست دی نو هلک شناختي کارډونه راټول کا، نیمه ګنټه ودرېږه، بیا یې پر بل چیک پوسټ باندې وګوري. زه خو په خپل موټر کې راځم، ما خو څوک نه لټوي. خو دا غریب سړی چې دی نو دا پته نه لګي چې دی دهشتګرد دی. دا بس دا نقصان د دې غریب سړي نه دی. دا عوام چې دي دا بس دا یعنې دا ځپول غواړي، دې له خامخا دعوت ورکول غواړي چې ستاسو خلاف کاروایانې کوي. دا چیک پوسټ یا خو ختمي کوي او یا دې لپاره څه داسې څه رولز مقرر کوي چې دا به څنګه چیک کېږي. دا به مطلب ته به دوه ځایه دلته را خلک چیک کوي او یا به اول یې چیک کوي چې څوک په موټر کې را روان دي نو ولې د خراب کار نشي کولی او په لینډ کوزر کې را روان دي. چې کوم خلک کرش وړي، شګه وړي، هغو نن ریټونه دونه بیا چوت کړي چې پته نه لګي که فرض کې 3 کیلومیټر لار ده نو هم وایي یاره 2000 روپۍ به علم او که 6 کیلومیټره لار ده نو هم 2000 علم. نو دې هم څه دغه ترتیب جوړول غواړي ځکه چې خلک به کنسټرکشن کوي. مسایل دي ورته، منشیات ډېر زیات شوي دي. څومره د ما د الخدمت فاونډیشن صوبایي نایب صدر هم یم، ما ته هر وخت خلک ټلیفون کوي اسپتال پکار دی، چېرته ولېږم بچی، په کوم ځای کې به داخل کړم، بیا وایي پیسې را سره نشته. دغه شان خلک ګوره تازه ګرام لیکه ډکه ده، د وچ لیکه ډکه ده، د چکدرې لیکه ډکه ده. او زه خو افسوس کوم چې ما اورېدلی دی چې ډي آی جي صاحب وایي په یو ځای کې ووایي چې یاره په ملکن یونیورسټۍ کې زمونږ دا دغه دی چې هلته باقاعده طور زنانه چې دي هغه سپلای کوي په یونیورسټۍ. یعنې ما اورېدلي کېدای شي زما اطلاعات ټیک نه وي خو ما وایي چې هغه په خپله باندې دا اعتراف کړی. آیس خرڅېږي. نو زه وایم چې دا څیزونه ختم کوي. خدای ته وګورئ دا زمونږ او د ستاسو ګوره که دا دلته غلا کېږي، که دلته شراب کېږي، که دلته ډزې کېږي، که دلته قتل کېږي، که دلته جرمونه کېږي، د دې ټولو دا هغې جرړه ده. دا جرړې ختم کوئ. دې باندې مونږ ټول مل کر تاسو سره یو، مونږ د سره ولاړ یو. انشاءالله مونږ شاته کېږو نه، خو تاسو په دې باندې اقدام وکړئ. وکړلی جي نن بیا څوک د هغې نه پس هغه ټسټونه والا په ډاکټر پسې ګرځي، ډاکټران بیانوي جي یو خبره جي ټول 2 نمبر دوايانې پرتې دي. اوس تاسو ایمرجنسي ته ورشئ، 2 نمبر هم نه دي جي، 10 نمبر دي. یو په لیبارټریانو کې جي لیبارټرۍ والا کوم دغه ډاکټر شو یا ټیکنیشن چې شو هغه نه وي ناست جي، ټول کلاس 4 ناست وي. اوس چې کوم ویکسین والی کېږي هغې ته هم ټول کلاس 4 ناست دي جي. نو دا د زندګۍ سره یا زموږ دا خلکو یا یو خوره غونډه کې دي یا زناور دي یا دغه دي، ځکه چې دوی دا د کلاس 4 ته مونږ ګناه نه کوو جي. دا چې دا کم افسران دي، دا کم بابو دی، کم دغه دی، دا د دوی د ټول نه غټه غلطي ده جي چې دوی دا دغه شانتي دا کلاس 4 او دا بله ورځ جي ما یو ټسټ راویستو زه ناست مې لیبارټرۍ ته، نو وایي ویره دا دغه دی دا قیمت بي بي څوک ته، نو هغه چې ما هغه دغه وکتو هغه امنا بي بي وه. نو ما چې معلومات وکړو پوه شولې نو هغه سویپر و. نو دې سیده هسپتال دی دغه څه حل راوباسئ، ځکه چې ډاکټرانو هر چا ځان له یو ګروپ جوړ کړی دی که سړی خو بره فیسبوک ته ناستي او بیا وایي زه مانځله تللی وم. د دې په حال کې هم لږ سوچ وکړئ جي. انځې کمپیریټیولي د تعلیم په لحاظ سره په ټول صوبه کې ډېر تیز روان دی، د ترقۍ په لحاظ سره نن په دې موقع باندې
زه جناب بخبیدر خان نشته د هغه په حق کې دعا کوم الله تعالی دې د هغه مغفرت نصیب کړي او د هغه نه مخکې چې زما کوم ایم پی ایز ایمینز د هرې پارټۍ سره چې زما په هر ځای کې سکولونه دي های سکولونه شته سیکنډري سکولونه شته کالجونه شته یونیورسټي شته بورډ شته زه په هر لحاظ سره خود کفیل یم که نشته او که امن و امان مسله ده نو دا امن به په جنت کې په دې دنیا کې به امن و امان راځي موږ ټولې کډې کړې وې نن د الله فضل ټول دلته کې ناست یو زه د هغه ټولو مشرانو دپاره دعا کوم خصوصا د لیاقت خان دپاره د هغه سره چې کم پولیس زموږ ورونه کم زموږ د لیوي د اوچو د درګۍ کسانو پات شو د هغو ټولو دپاره دعا کوم دا ټوله جرګه زه دا وایم چې د دې نه علاوه زمونږ دا علاقه ټوریزم زون ډیکلیر دی دلته مختلف دا شیزونه لګېدلي دي دا د تارکولو شیزونه دي میلونه دي او دا نور شیزونه لا بله لګېدلي دي دا څه ورته کړه وچینان زما د بچو سینې خرابې شوې په دې هسپتال کې ریټو 80% ته د بچو د چست د مرضونو ورسېده زه دا وایم هغه ایشوز ډسکس کوي چې هغه د دې هغه امپلیمنټیشن کوي زما ټوله خبره د پیروشاه سره ده زما ټوله خبره د هغه ټایګر سره ده چې ټایګر په دیو باندې اعتراض کوي ټایګر قانون هلته جوړېږي هلته قانون جوړ کړه د کشمیر شینارو خلاف د دې کم دی چې دا پری ټیکس زون خلکو ته کنسیډر کړی دی او راځي پیدا ته هغه وړي زه یم چې دلته کې زما کم سپیشل انډسټریل زون و هغه د چکدرې چرته لاړو اگر رشکۍ شته چکدرې هغه چرته لاړو دویم پیسته واغوښته هلته لاړو حق دو دیر کو بله شپه د بټانو چې کوم مین جومات دی د هغې تعلیماتي شوي دي د هغې نقلا شوې ده د افسوس خبره دا ده چې ایس ایچ او صاحب پخپله راغلی دی او زمونږ په جومات کې دا خبره کړې ده چې تاسو یو لس اته ځوانان راکوئ مونږ به ورسره پولیس ورسره کړو او به کش کوي نو ته خو مونږ له تصادم جوړی چې زما ځوان ورسره یو سړی ولګي د هغې به څوک ذمه داري د هغې د انتظامیه یا ډي سي صاحب د مونږ لیکل دا چې مونږ خپل دفاع کولی شو خو که چېرې مرګ وشي یو سړی د کوهي نه موټر راوباسي او هغه باندې ډز وشي او مړ شي د هغې به بیا څوک ذمهواري آیا ایس ایچ او صاحب بې ذمهواري डी पी او به ذمہواری که डी سی صاحب به ذمہواری په زمونږ ویلیج کونسل چې دی دا تقریبا 2.5 آبادي ده په هفته کې 35 بورۍ تروړې دا وړه راځي په دې کې چې دی نو لس ساعته فوډ ډپارټمنټ د خدای خوشحالي کې هغوی پکې خپله غم خالي وکړي هغه وکړي 25 تروړې مونږ ته رارسي زمونږ کلی ټول زمیندار دی د اوج د خانانو ځمکې کوو ټول بیاجګر دي او په دغه وړو باندې سهاره ده هغه چې دی نو موجوده چې کوم ګورنمنټ دی هغه ته ناظم یا نایب ناظم یا هر څوک چې دی هغه لیست جوړ کړی چې بایي دا د پی ټي آی ورکر دی دله به وړو ورکوي بل عوام د عوام به چېرته ځي د هغې دپاره زما ریکویسټ دا دی چې دغه کوټه دې زیاته کړی شي اوله مسله دا ده چې سرکاري وړه دلته کې راځي نو چا به د مسلم لیگ جنډه لګولې او شپږ کسان ورته ولاړ دي اندروز غوبل دا تصویران دي په سرکاري اټا کې کله موږ چې خپل کار د کور نه راوړي هلکه زما د قوم د خزانې مال دلته په سوشل میډیا په ما باندې دا راخرڅوي بل به ورسره ولاړ یي ما خوږ ورور به ورسره په پاسپارټۍ جنډه نیولي بل به ورسره ولاړ یا به ورسره د پی ټي آی جنډه نیولي بھائی زما د قوم مال دی مال دې راوړو په ما دې څه احسان نشته ورو زما نه بې نغدې پیسې والي او دا مال د ریاست کې چې زه پاتې کېږم او په بیل کې زما نه د 2000 مې بیل لګلی او 100 روپۍ رانه ټیکس سلي نو دا په ما باندې څه احسان خو دا نه کوي نو یا وخوره د دې پورې ته وردا حل راوځي چې په نوم سیاسي بنده باندې دا وړه بند کړی شي خبره ده چې د خوړونو نه د شپې چې کم دی نو میټیریل دی دغه ته سپلای کېږي دغه چې کم دی د دې روکتام دې وشي درېیمه دا خبره ده چې د سپو دا مسله د هر ځای ده د هر یو سړی چې وایي چې دا د هر ځای مسله ده هغې د کسونه راواله او د شاباد خیر آباده پورې چې دا ماشومان یې څونه به سکول ته تلې راتلې د نن سبا دور دی مهنګایي او دغه په وجه باندې د هغو زیات تر بیشتر دغه ماشومان نه او ماشومان چې کوم دي هغو نه سکول پاتې شو ورځ یو طرف ته مهنګایي شوه یو طرف ته هغو ته ټرانسپورټ کمی شو چې دا د هغې خرچه دغه طرفونو والا خلک موستلی چې دی نه هغه مزدورکاره خلک دی هغه دغه دی اجلاس شوی دی په هغې کې کم لګزري ګاډي له کم پیسې مختص شوي دي یا څه دي زما په خیال دا شته ګاډي چې تحصیل کونسل سره کم دي دا د هغه تحصیل کونسل زموږ پوره دي ټي ایم ای او بجای د هغې که دغه د ګاډي په مد کې د سکولونو دپاره دغه څه صرف شي دا به د علاقې د زموږ چې څونه ماشوم د تعلیم دغه نو میدان کې به کم څه کم پاتې نه شو خبره چې زموږ په دې علاقه کې تاسو وګورئ زموږ د NHA والا روډ دی او که PKC والا روډ دی او یا کم زموږ لوکل ټي ایم ای یا CNW والا په دغه کې لوکل جوړوي نو په هغه کې څونه چې روډونه وشول د هغې د شولډرز د اوسه پورې تاسو وګورئ په یو ځای کې شولډرز جوړ نه شول او هر کله چې کله هم د دو دا PC1 پاس کوي یا د ښکۍ نو په هغه کې د شولډرز
باقاعده هغې ښه خصوصي لپاره بیل ښه مضبوط فنډ برابرېږي نو آیا د شولډرز دا فنډ چې کوم دی دا د محکمو والا چېرته لګوي که نه دا لیب کېږي که د دې صدقه دی استعمالېږي دی کې فراډ کړي چې ټرانسفارمر هم جوړ کړو راولو هلته ولګوو نو ګنټه پت دا ډزي تاسو هېڅ صاحب یو مهرباني وکړئ تاسو د دې لپاره نن بل ټیم باسئ خامخا به لاړ شي په دې د ګرمۍ کې ټرانسفارمر یې سوځي او د دې بل حل نه راوځي او د دې د چکن لپاره څوک په ټیم نه راځي د دې ټرانسفارمر چې کوم حال ته دې راوستي هغه نه یوز کېږي نه ته عوام ته ډېر تکلیف دی خان مې نوم دی چې زمونږ یو دغه دی دا کویې دی هغه خراب شوی دی هغه مخکې مونږ 32,000 روپۍ پرې مونږ د خپله ژبه لګولي قوم مهرباني د حکومت ته مهرباني وکړي د دې محکمې افسر ډي سي صاحب به ناسي څوک به متعلقه افسر به ناسي که موږ ته مطلب چې څونه خوا کار کوو لا صبر کوو د دې لا شی نه دی مکمل شوی دا اوسه پورې 2 روپۍ هم چاته نه دی میلاو شوي د هغې نه بعد زموږ د دلزي لاګې ځمکې دي یو پیسه وي ګیس لاړو یو خوړ وای دا وای 2,500 فوټه دی 300 فوټه دی او پسه ده کې 80 فوټه یو خو دا کیسې شروع کړي ویلیج کونسل شرقي یوت ممبر یم زما په ویلیج کونسل کې د لایبرری ضرورت شته زما په یونیون کونسل کې د انلاین لرنینګ لپاره د یو انسټیټیوټ ضرورت دی په اوچ کې چې کوم دی اوچ شرقي غربي دواړو کې ټي ایم اے فعال نه دی یوه بل دا سپین بوټی ډېر زیات شوی دی دا سپین بوټی ډېر زیات شوی زه تاسو دا عاجزانه درخواست کوم یاره دغه سپین بوټي متعلق چې کوم دی تاسو یو سپری مقرر کړئ دې لپاره هر یو پارټي سره چې تعلق لري مونږ تاسو ته پته دی امپارشل مونږ خدمت لپاره دلته ناست یو دا خبره ما تاسو ته ابتدا کې وکړو چې مونږ دلته حکیمان نه یو زما کوم چې هیډ اف ډپارټمنټ ځان ته وایي چې زه حاکم یم نو هغه ډیلیور نشي کولی مونږ محکومانو پیډ ګورنمنټ سروینټ څنګه چې دا مشران خبره وکړو چې دا مونږ په دې خلکو ټیکسونو باندې موږ ترخه راکړو نو موږ چې کوم د حکیمان جوړېدی نه شو نه څوک چې ذات حاکم وایي هغه دې ته دا چې کوم د ډیلیور کولی هم نشي کله چې ګورنمنټ فنکشنریز چې ډیلیور نه کو نو پبلک کان سروایو نو پبلک لپاره خو مسایل دي موږ ته چې کوم د ریزیډنشل اکاموډیشن موږ ته چې کوم د افیشل اکاموډیشن موږ ته ګاډي موږ ته نوکر چکر موږ ته ترخه چې راکړي که نه دا زمونږ فرض دی ستاسو خدمت وکړو ستاسو موږ باندې قرض دی چې کوم چې افیسر دا نشي کولی زه خو ورته ابتدا کې ما هیډ اف ډپارټمنټ ته میټینګ کې ما ویلي دی چې یاره الله لا خیر سره ځان خپل چې کوم دی فیز اوټ کې ځان به ټرانسفر کوئ ما سره نشي چلیدی دا کوم چې کھولي کچهري کې دا کوم چې کوم د ټایم لاین موږ له ورکوو نو دې ټایم لاین کې چې زما هیډ اف ډپارټمنټ ناست دی دې ته زما دا ریکوست وي دا ټایم لاین د نه چې کوم دې مسایل به حل کړي نو هغه تاسو را به شیر کړي هغه ستاسو را د دې شیر کې چې بھائی څومره چې کوم د پرسنټیج ستاسو دغه وشو کله چې بالکل کلی کچهري موږ کوو نو هغې کې ټول نه مخکې دا کوم چې دا فیډبیک واخلو چې دې کې څه مسایل څومره حل شو چې حل نه شو څه فاینانشل امپلیکیشن و څه قانوني چې کوم د قباحت شو نو څه مسله وورکړي نو دا خبره